بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة ركوع نمبر 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود بس هر کله چې روان شول طالوت د لښکر سره قال نو ویل ان الله مبتليكم بنهر بشک الله تاسو ازمی په دې نهر سره فمن شرب منه پس چا چې اوس کلی اوبه د دینه فلیس مني پس نه دی هغه ملګری زما ومن لم يطعمه هغه څوک چې وای نس کلی اوبه فانه مني نو بشک هغه ملګری دی زما الا من اغترف مگر هغه څوک چې ویس کلی غرفتن یا ولپا بیده تلاس خپل فشربو منه پس ویس کلی اوبه دوی دا غینا الا مگر قلیلا منهم لګو د دوی نه ونس کلی فلما جاوزه پس هر کله چې پوری وتل دوی هو دا طالوت والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی معه او د طالوت سره قالو نو وی ویل د ملګروی لا طاقت لنا اليوم نشتري طاقت پنن ورځ په مونږ کې بجالوت د جالوت سره وجنوده او داغه د لښکر سره قال الذين ويل هغه کسانو یظنون چې یقین و انهم ملاق الله چې بشک دوی به ملاقات کوي د الله سره کم من فئه قلیله چې څومره زله ډله وړه چې د غلبت غالب راغلی فئه کثیره په ډله لویه باندې باذن الله په حکم د الله سره والله مع الصابرین الله ملګری دی د صابرو ولما برزوا هر کله چې وتل مقابله ته یا هر کله چې منامخ شول د مقابله د پاره لجالوت د جالوت سره و جنود هو داغه د لښکر سره قالو نو ویل ربنا افرغ علينا ای رب زمونږه راو په مونږ باندې صبر وثبت اقدامنا او کلکړه قدمونه زمونږه وانصرنا مدد وکړه زمونږه علی القوم الكافرین په قوم کافر باندې دې ته نښه وکړئ ښه دا دعا ده ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین د صبر دعا ده د قدمونو د مضبوطیا دعا ده چې الله مونږ کمزوري نه کړي د هر مشکل د هر تکلیف د هر دشمن په مقابله کې دې ته نښه وکړئ ښه دا د صبر دعا ده ځان سره نوٹ کړئ آیت نمبر نوٹ کړئ یا هر څنګه چې نوٹ کولی شئ بسم الله الرحمن الرحیم فهزموهم پس تس نس شول دوی یا دسی پیلی شي فهزموهم پس شکست ورکو دوی باذن الله په حکم د الله سره وقتل داود جالوت او قتل کو داود جالوت علیہ السلام په هغه وخت کې وړوکی و قتل کو داود جالوت کافر قتل کو و آتاه الله الملک او ورکړه الله د بادشاهي والحکمت او حکمت وعلمه او پوهه ورکړه مما یشاء د هغه څه چې غوښتل الله ولولا دفع الله الناس او کچرینه دفع کولی الله پاک خلق لرا بعضهم ببعض ځینې د دوی نه په ځینو نورو سره لفسدت الارض نو خامخا به فساد شوی وي په ځمکه کې ولکن الله پاک ذو فضل خاوند د فضل دی علی العالمین په ټول عالم باندې په خلکو باندې تلک آیات الله نتلوها دا آیتونه د الله د چې لولي مونږ علیک پتا باندې پیغمبر بالحق په حق سره وانک لمن المرسلین او بشک ته خامخای د رسولانو نه تلک الرسل دا رسولان چې فضلنا فضیلت ورکړې و مونږ بعضهم علی بعض نور باندې منهم من کلم الله ځینې د دوی نه هغه چې خبرې کړې دي د الله سره ورفع بعضهم او چت کړي وو بعضهم ځینې د دوی نه درجات په درجو سره و آتینا ورکړی مونږ عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم ته البینات واضح نښې و ایدناه او مضبوطیام کړي و د هغه بروح القدس په جبرائیل علیه السلام سره ولو شاء الله او کچری غختل الله پاک مقتتل الذين نبو کړي جنگ هغه کسانو من بعدهم چې رسته د دوی نو
من بعد ما جاءتهم البينات وروسته د دینا چې راغلی دوی ته ښکاره دلایل ولکن اختلفوا لیکن هغوی اختلاف وکړو فمنهم من آمنا پس ځینې د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان یې راوړو ومنهم من کفر او ځینې د دوی نه هغه څوک دي چې کفر یې اختیار کړی و ولو شاء الله او که چېرې غواړي الله مقتتلو نو نه به وي جنګېدلی دوی ولکن الله لیکن الله پاک یفعلو کوي هغه کار ما یرید چې غواړي. اوس الله رب العالمین لا بني اسرائیلو بني اسرائیلو باندې چې کوم ازمایش و نو طالوت بني اسرائیلو باندې داسې ازمایش وکړو چې کله دوی پورې وتل د جهاد دپاره دوی لاړل که نه په لاره کې یو نیر راغی سخت د ګرمۍ موسم دی نو بس طالوت پوه شو چې اوس به ته ولګي چې زما سره دا لښکر اسې روان دی او که جهاد به راسره هم کوي نو یې بس په لپه باندې اوبه څکې شئ او زیاتې اوبه به نه څښئ هغه مطلب دا و چې که یو بنده تنده په قابو کې نشي راوستی که نه نو په هغوی باندې دا صبر وسه کېدی شي چې دښمن سره مقابلې ته مخامخ شو بیا راباندې تېښته وشي او کم خیالي چې بنده مخامخ شي نو که لږ کسان هم په شا شي دا نورو زړه مات شي دا نور هم پسې منډه کړي که نه نو طالوت ډېر هوښیار و هغه په دې طریقه باندې دوی وازمیل نو چې کله هغه دا خبره وکړله نو فشربو منه الا قلیل الله فرمایي ډېر وڅکله او لږ دې بچ شو چا چې اوبه وڅکلی جو په هغو خو په سخته تنده کې چې اوبه وڅکي کم خیالي خلک چې روجی او سخت تږی شوی اوبه وڅکي نو څنګه شي د ډقې پقې یي که نه ایسته پرېوځي که نه نو بس دوی ایسته بس پرېوتل دوی بیا د جهاد نه بس دوی پرېوتل او د طالوت سره هغه کسان لاړل چا چې د جهاد واقع اراده وه په ځان یې کنټرول و نو کله چې دوی فجاوزهو هر کله چې دوی پورې وتل د دریاب نه طالوت او د هغه ملګري کم ملګري نو چې کله دوی پورې وتل چې کوم دا اوبه څکلې وي نو دوی وایي په موږ خو طاقت نشته په نن ورځ ځکه چې بنده ډېر اوبه څکي هغه کې خو طاقت نه کېدای شي طالوت ځکه هم وي چې ډېرې اوبه ونه څکي او ازمایش یې هم وکړو نو د جالوت او د لښکر خو په موږ کې دغه نشته دی طاقت نشته دی او کم اوس دوه ډلې شو خلک لښکر هغه خلک چې د هغوی دا یقین و چې موږ د الله سره ملاقات کوو نو وایي څومره ځله ډله وړه غالي به راغلي په ډله لویه د الله په حکم سره هېڅ خبره نه ده که موږ لږ یو خو د الله په حکم سره به زموږ ډله به غالب راځي الله د صابرو ملګری دی او کله چې دوی مخامخ شول د جالوت او د هغه د لښکر سره دوی وی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ای رب زمونږه په موږ باندې راخور که صبر الله موږ له طاقت راکړه څونه ښکلې دعا ده که نه الله طاقت ستا په لاس کې دی خدایه په موږ صبر راخور که او زموږ قدمونه مضبوط که چې موږ ونه لرزیږو موږ کمزوري نه شو او زموږ مدد وکړه په قوم کافر باندې نو هغې لکه مطلب دا دلته دا خبره الله رب العالمین کوي چې تو کله مخامخ شې د دشمن سره یا هر څه کار چې تو کې تو به دا نه وي چې زه دا کار کولی شم تو دا کار نه شې کولی ته به یو کار به دې صحیح چې الله وغواړي نو ستا نه به هغه کار واخلي که نه حقیقت دا دی که نه دا څونه ښکلې خبره ده چې ای ربه ته زموږ باندې صبر راخور که لکه د دوی ټوله بروسه په الله باندې مطلب دا چې په دغه وخت کې هم دوی دعا کوي که بنده دعا دونه اهم څیز دی که نه چې که تو ګولۍ خورې که نه تو به داسې نه وي دا ګولۍ وخورم چې ښه شمه نه په دې ګولۍ کې به الله اثر اچوي نو هله به په تا ښه راځي که نه لکه په هر مؤمن چې دی که نه هغه چې کوم اسباب استعمالوي نو د هغه اسبابو سره به دې دعا کوي دا ځکه که نه وړه لویه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دعاګانې چې کومې مسنون دعاګانې دي که نه چې کینی کپاسي الحمدلله سبحان الله استغفر الله ماشاء الله بارک الله که نه دا ټولې دعاګانې تاسو وګورئ د افرنجۍ وکړئ نو الحمدلله بل به وایي چې یرحمک الله چې ښځه یرحمک الله که نه نو دا ټولې داسې خبرې دي چې لکه زمونږ په هر وخت کې په ژبه باندې دعایي چې الله رب العالمین هر څه کول واله دی نو په دغه وخت کې دوی چې دی دعا غواړي چې یا الله په موږ باندې صبر راخور کړه او زموږ قدمونه مضبوط کړه او زموږ مدد وکړه په قوم کافر باندې فهزموهم باذن الله پس تس نشول دوی یا پس ماتې ورکړه دوی ته یا پس شکستې ورکړو دوی ته د الله په حکم سره دوی د الله نه سوال وکړو د الله په حکم سره شکست ور حالانکه دوی تعداد لږ و هغو ډېر و د دوی سره جالوت داسې دغه و د څه ورته وایي پهلوان و چې هغه په کم لښکر کې و بس هغوی به ګټلي وه او دوی سم لکه په ځان باندې ډېر لوی کوونکي و دا جالوت او چې څنګه دوی ور مخامخ شول او ټول ځان یې په وسپنه کې پټ کړی صرف دوه سترګې ښکارېدې وایي داود علیه السلام په لیندکۍ کې دغه کېښود و کاڼی که نه او چې څنګه یې ورته دا لیندکۍ راواړوله او چې ټس شو په دې سترګه یې ویستو
او ایسته په کپره تي دغه کمر ووتو پازې وپرړېدو چې جالوت ترې راپرېوتو د قوم بیا زور نه ټول ایسته کې لښکر چې دی په تېښته شو او بس ټول خلک حیران و چې داود علیه السلام ورکوټی هلک و په هغه وخت کې چې دا څنګه خبره وشوه که نه جالوت او څوک مړ کول الله پاک داود علیه السلام دا قوت ورکړی داود علیه السلام ډېر طاقتور و مخکې به هم خبره راشي د دوی بس د ټول قوم هغه خوښ شو او بس داود علیه السلام نه بیا ورو بادشاهي ورکړلی شوه دغه شان الله فرمایي ځینې خلک په ځینو سره ختم کم که الله په دې ذریعه سره د جهاد په ذریعه باندې د کفارو خاتمه وکړله نو که داسې نه وی الله فرمایي نو دغې کفارو مشرکینو په ځمکه کې فساد کوو دا خو د الله فضل دی چې په ټول عالم باندې چې نیکانو خلکو ته کامیابي ورکړي او د دنیا نظام چې دی هغه درست شي ظالم جابر الله ډېر نه ساتي یو طاقت هغې دپاره راپاسئ او الله د هغوی طاقت چې دی هغه تسنس کړي بیا الله فرمایي تلک آیات الله هدایتونه د الله دي چې په تاسو تلاوت کېږي په حق سره او بېشکه ته د رسولانو نه یې سوچ وکړئ لکه په دې وخت کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و موجود دا د کمې زمانې خبرې نبي صلی الله علیه وسلم کولې که نه چې الله ورته رالیږلې او خلکو ته به یې کولې د یهودو اورېدې الله فرمایي دا خبره د هغه د رسالت لپاره پوره وه که نه نو الله رب العالمین فرمایي چې الله د ځمکې د انتظام د برقرار ساتلو دپاره دا قانون جوړ کړی دی چې کله یو کس د حد نه بهر وتل شروع کړي که نه ظلم شروع کړي نو بله ډله پې الله داسې زوروره راپاسئ چې د هغې نه دا اختیار واخلي او که چېرې داسې وی چې په دې ځمکه باندې اختیار صرف د یوې ډلې وی که نه همیشه واک اختیار نو ظاهره خبره ده په ملک کې به همیشه لوی فساد راوچتې دی بیا الله رب العالمین فرمایي ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد د دې آیت مطلب دا دی چې الله رب العالمین د رسولانو په ذریعه د علم حاصلېدو نه وروسته کم اختلافات په خلکو کې را پیدا کړي که نه ښه پوه شي دا خلک او بیا اختلافات را پیدا شي نو د اختلافاتو نه خبره جنګونو ته ورسي نو د دې دا وجه نه ده چې ګینې نعوذ بالله الله کمزوری دی الله قدرت لرلو والی دی جو ایسته کې په فساد باندې اختلافات د هغوی ختمول که نه خو د دې جنګونو او د ختمولو طاقت خو د الله سره دی بلکې د الله طریقه دا ده چې الله تعالی د امتحان اخیستلو دپاره موږ دې دنیا ته رالیږلي یو په دې ځمکه باندې الله پاک موږ د امتحان دپاره پیدا کړي نو اوس هر انسان لی قرآن او حدیث یا اسلام د هر وخت شریعت الله پاک ښوولی دی ټیک شوه او بل طرف ته د هر قسم عقیدې لرلو هر چاته ازادي ده ټیک لاره یې راته هم ښوولې ده غلطه لاره را هم ښوولې ده خو الله ازادي ورکړې ده څوک په ساعت رانیسي نه او د دې دپاره پیغمبران رالیږلي دي چې خلکو ته نیغه لاره وښیي خو پیغمبران هم څوک په زور باندې ایمان طرف ته نه راکاږي هغوی ورته خپل دعوت ورکوي اوس چې کم بندیان دغه دعوت قبول کړي نو هغه کامیاب دي ځکه الله فرمایي چې که چېرې الله غوښتلی نو دوی به نه وی جنګېدلي لکه الله به ټول خلک په یو دین کړی وی که نه ټول خلک به ایسته ټیک ټاک و که نه ولې به بیا اختلاف راتله خو الله رب العالمین اختیار ورکړی دی دا ځمکه دا دنیا د امتحان ده څوک په کومه لاره باندې ځي فمنهم من آمن ومنهم من کفر ځینې دوی نه مؤمنان شو او ځینو کفر لاره اختیار کړله الله فرمایي چې زما دا طاقت شته چې ټول په یوه لاره کم ولکن الله یفعل ما یرید لیکن الله پاک هغه کار کوي کوم چې وغواړي لکه د انسانان ګوري چې زه وله اختیار ورکړم چې دې ته ښه پته چې زما هر څه د الله په اختیار کې دي او دې بیا هم زما نافرماني کوي نو بس توبې دروازه کلاوت څوک توبه وباسي الله یې معاف کړي څوک توبه ونه باسي او په دغې حال کې مړ شي د کفر په حالت کې دا هغه ځای جهنم دی الله دې موږ ټول د هر قسم بدو عملونو نه په امان کې آمین ثم آمین